بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د عام مهربانه او خاص مهربانه الله شروع کوم. الف لام میم. الله علم ده په معنا د دې حروف باندې. دا حروف مقطعات د الف لام میم د دې معنی صدا د دې مراد صدا په دې باب کې د مفسرین حضرات ګڼ اقوال او د زاد المسیر ولا شفق اقوال نقل زبرته په کې دوا اقوال په تفصیل وایم او دا نور اقوال په اجمالی. اولنې قول پکې دا دی چې دا د الله او د الله د رسول په منځ کې راځي او د دې په تعویل باندې د دې په تفسیر باندې د دې په مراد باندې د دې په مقصد باندې د دې په غرض باندې یو الله. زموږ نه مطالبه صدا زموږ ایمان مطالبه چې مونږه په دې باندې ایمان ولرو چې دا الف او دا لام او دا میم او د دې په شان کې نور چې کوم د سورتونو په اول کې کوم حروف استعمال شوي دي دغه حروف د الله د طرف نه نازل دي او دا د الله کلام دی او دا من الله دی. زمون په دې باندې ایمان دی. ها دومره دا چې په دې باندې یو دینی او شرعي مسله موقوفه نه ده. دا تاسو په الله زمون نه کوي چې ته د الف لام میم په معنا باندې ځان ولې بیا پوه کړه. الا بګرانوي چې الله تعالی زمون نه تاسو کولای چې ته د الف لام میم په معنا ځان ولې بیا دا مطالبه کوي. زمون نه دا مطالبه ده د قیامت پر ورځ باندې چې په دې حروف مقطعات چې کوم د متشابهات نه وو نو تاسو ایمان وو. زمون نه دا مطالبه زمون په ایمان او دا د محققینو علما کرام رائے ده او دا د حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله عنه رائے ده او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل باندې وای دا زاد المسیر قول لا نقل کړي دی وای لله عز وجل فی کل کتاب سر وسر الله فی القرآن اوائل السور. دا الله تبارک وتعالى په هر کلام کې دا طریقه مبارکه ده. تورات کی، په انجیل کی، په زبور کی، په نور صحیفو کې چې الله ابراهیم علیه السلام نه غړو پیغمبران نور کړی دي پای کې به یو راز وو ما بینه و ما بین الله دغه پیغمبر او د الله دغه راز به بل چاته معلوم نه و. د قرآن مجید کې چې کوم راز د الله او د الله د رسول په منځ کې ده نو وسر الله فی القرآن اوائل السور. د دې سورتونو په اول کې چې کوم الف لام میم ده، نون ده، قاف ده، صاد ده، کاف ها یا عین صاد ده وغیرہ وغیرہ نو دا د الله تبارک وتعالى یو راز ده چې دا راز مونږ تخکار کړي نه ده. یو قول خدا شو. دویم قول پکې دا ده چې دا د قرآن مجید نوم د الف لام میم او دا نور چې دي دا د قرآن مجید او اسماء دي. بل قول پکې دا ده دریم چې دا د هر یو سورت ځان له نوم دی لکه الف لام میم سجده او دا غي د پرې بدلایل وي چې صحابه کرام وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الف لام میم تنزیل حامیم التنزیل سار په منځ کې جمعه په سار نو دا یو نوم ذکر کړی دی نوم نو پته ولګي دلا چې دا د دې سورتونو نمونه دي. څلورم قول وکړه دا چې دا کوم حروف مقطعات دي نو دا د الله تبارک وتعالى اغلوی نمونه دي. اسم اعظم چې وته ویلې او دې لپاره د حضرت علی رضی الله قول نقل کړی دا به هم قول او بل کوم قول چې تا تمام د اخر کې وایم ناغه د دې وجنه چې د نن سبا زمانه سره لګ مطابقت خوري انطباق خرازي ذکر تا وایم چې دا اصل کې رموز دي انها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. رموز لکه نن سبا په انګریزي ژبه کې چې یو ټکی یا دوه ټکی د لوی جملې لپاره استعمالي لکه مونږه چې ګورو اف ا الګ پلان کې سړي اف ا دا اف ا چې ده نو دا اصل کې د فیکلټي اف آرټس دا غي نشي ده ایبریویټ ده مخفف ده دغه شان د کې مونږ وایو چې د پلان کې اف اس سی وکړه دا فیکلټي اف ساينس راغی. دغه شان یو سړی هغه بی ا بیچلر اف آرټس دغه شان ام ا ماستر اف آرټس مونږ وایو ام پل دا ماستر اف فلسفي او پی ایچ डी ډاکټر اف فلسفي. دا نن سبب انګریزي کې د ډیر زیات دي او ته چې کله دا نیوز ګوري اخبار ګوري دا فرنټیر پوسټ را واخلې یا ډان اخبار ګوري یا د نیوز ګوري نو باغ کې لیکلي دي لکه جی بی دا د ګلګت بلتستان د لپاره استعمال یو دغه شان ته کې دا خلن سباړه زیات عامه خو په عربی کې وایي هم دا د څه مخففات وو د رمز وو اشاره وو یو لوی جمله ده دا یو رمز وو چې په دې باندې عربيان پویدل او دی وی انها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها يقول الرجل للرجل هل تا فيقول له بلا. هل تا دعوت و جواب کې بلا دا تا مطلب څه شه ده دې مطلب دا ده هل تاتي توراسي هل تاتي ابو دې بلا ولنا رمبا دا هل تاتي په ځای باندې وتاو تاتي پاول کې تا هل تا مخاطب به پویدو ابو ته ویلا بلا. دغه شانت کې یو شعر هم راوړی دی
او هغه کې وای قلنا لها قفي فقالت قاف قلنا لها قفي ما غیته وی لکه ودرېګه فقالت ناغه وی قاف دا قاف څه مطلب دی هغه وی اقفو او اقفو دا قاف نشو دغه شانوي نادوهم ان الجموع الاتا قالوا جميعا كلهم بلا فا یو تا او بل څه دی فا نو مطلب څه نادوهم ان الجموع الاتا من الا تركبون تاسو د خپل خانو ته نور خيږي وقالوا جميعا كلهم بلا فا نو ټول وی فرکبو فا من فرکبو ولنا ورخيږي وخانو دا ګوره تا او فا د خپل مستقل جملې څه دی رمز د اشاره ده بل وی بالخير خيرات وان شرا فا ولا اريد الشر الا انت نګور فا او تا دې څه وضاحت ده وان شرا فا معنا فشر ولا اريد الشر الا ان تشاء الا ان تامن الا ان تشاء خلاصه د خبرې دا شوه د دې خلکو خیال ده چې دا الف لام میم او دغه شاند کې نون او قاف او کاف او لام نو دا اصل کې د غنو سيزونو مخففات دي اشاري دي تبه د الف لام میم اشاره را توکل نه څه شي نو د الف نه مراد دی الله او د لام نه مراد دی جبريل او د میم نه مراد دی محمد مطلب د خبرې دا ده چې دا قران مجید د الله د طرف نه په واسطه د جبريل باندې د محمد صلی الله علیه وسلم پړه نه شي سوال پیدا کیږي شوبه به راځي چې الف الله نو ټیک شولا په الله کې الفون ته الله چې په محمد کې میم اولو جتا محمد او په جبريل کې اول به جیم ده نو پکار دا نه چې الف جیم میم وې دا غي د پرابوي جواب ورکړو دي ذات مسیر ولا ذکر کړه دی وای اصل کې یو ابتدا ده او بل انتها ده دې دوه په منځ کې د ابتدا او د انتها په منځ کې ګره ربط ده کنیکشن ده دې دنه شروع شو ال ختم شو ما من الابتداء او ما الى الانتهاء د ابتدا د انتها په خپل منځ کې څه ده ربط نو د قران مجید د نزول شروع چې شوی دا نو د الله تبارک وتعالى کړی دا او اختتام یې چا کړی ده جبريل عليه السلام کړی ده نو انتها ته اشاره ده ځکه د جبريل د اخر نه راوغستل لامو او د الله د اول نه راوغستل بیا د امین محمد صلی الله علیه وسلم د بیان ابتدا کړی ده د بیان څه کړی ده ابتدا کړی ده چې د بیان خلقو ته ابتدا وکړه نو دا غي د اول نه راوغستو می دا وضاحت ده د شپږو اقوالو په اخر کې بیا خلاصه دا ذکر کوو چې د محققین علما حضرات رائے دا غوي سوچ فکر خیال ده چې دا سر ده لکه د حضرت علی نام دا منقول ده چې دا څه ده سر بین الله و بین رسول دا د الله او د الله د رسول په منځ کې یو راز ده او نور چاته خودل نه ده مطالبه زموږ نه دار چې دا د متشابهات نه ده او مونږ وایو چې مونږ په دې باندې ایمان ده آمنا ځکه مونږ ترجمه څنګه کوو الف لام میم الله علم ده الله په هده په مطلب او په مراد دي درو حروف باندې